بسم الله الرحمن الرحیم. بچیا تا ته څه مسله وه هغه به هم بیان کړي. سویم ځل دی چې راځي او خپل ستا څه مصروفیات دي هغه هم بیان کا په مختصرو ټکو بسم کې. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او فرست ایئر کې ما په شوال ماډل کالج کې او زه انتهایی زیات خراب شوی وم، بلکې دومره حد ته رسېدلی وم انتهایی زیات مې ذهن مې زړه مې معده مې بلکې تر دې حالت ته رسولی وم چې زه بس خودکشۍ ته نږدې وم او بلکې هر ټایم به مې زړه تنګ او معده بلکې یوه هفتې پورې ما خوراک څښاک بلکې هېڅ څه هم نه دي کړي دومره خاص. او الحمدلله نن چې زه ښه شوی یم او مغه رنګ خپل لیول ته چې زه راورسېدم د حضرت مولانا د بلال صوفي په برکت سره اول د الله تعالی او بیا د حضرت مولانا بلال صوفي رحمت الله په برکت سره دم سره زه الحمدلله ډیر زیات ښه شوم او زما معده زما ذهن زما چې کوم ما باندې بوج کم اثرات ما باندې هغه الحمدلله ښه شو او الله دې حضرت مولانا بلال ژوند ورکړي. او انتهایی زیات زه دې حالت ته رسېدلی وم دومره خراب شوی وم چې بس بلکې کور کې چې کوم دی مور پلار چاړې رانه پټې کړې وي او ډېر زیات یې خراب کړی وم. نو هغه اثرات چې کوم دي نن الحمدلله هغه ښه شو او زه ښه شوم الحمدلله. نو زه د حضرت بلال صوفي ډېر زیات شکر ادا کوم چې د هغې ډېره هم مننه. دا تا حفظ هم کړی دی که نه حافظ قرآن یې؟ جی بالکل ما 2016 کې حفظ کړی دی، تقریبا 2.5 کاله کې ما حفظ کمپلیټ کړی دی. وظایف چې کوم تا دغه کول د هغې په وجه باندې ستا دا ژوند بدل شو که نه د الله په کلام باندې؟ شکر دی د الله په کلام سره کوم آیت الکرسي د حضرت بلال صوفي چې کوم ما ته وظایف ښولي وو توجه سره او روزانه روټین سره چې کوم هغه ما وکړل الحمدلله هغه ډېر زیات برکت پکې او ډېر زیات مفید پکې ما ډېره زیاته فایده راکړه.